بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 90 نمبر درس دی. د غیر منصرف قسمونه شروع. د غیر منصرف هغه چې کوم پورا شعر کې کوم نه اسباب بند کړي هغه مو وی په هر یو باندې تفصیلی خبره وکړه. نن به د عجمه باره کې خبره کوو. عجمه یو عربي وي یو عجمي وي. جی عربي چې صرف عرب وي او عجمي که هر ژبې والی هغه ته عجمي وي. د عربی نه علاوه چې هر ژبې والا وي هغې ته عجمي وي. که پښتو وي، اردو وي، انګریزي وي، فارسی وي، هندي وي، دغه شان پنجابي وي، سرایکي وي، بلوچي وي، د هر ملک چې کومه یوه ژبه وي هغه عجمي دي. او صرف یو عربي چې دی هغه بس هغه عربي دي. نو یو عربي ژبه ده په ټوله دنیا کې او یو عجمي ده. نو د عجمي کې هر یوه ژبه داخله ده او عربي صرف یوازې عربي ده. نو اوس عجمی چې دی کنه عجمه هم دا غیر منصرف دی. عجمه دا غیر منصرف دی. نو د عجمه اول تعریف زده کوو. د عجمه تعریف. عجمه داسې اسم ته وایي. عجمه داسې اسم ته وایي چې د عربی ژبې نه علاوه په بله هره ژبه کې علم یعنی اسم وي. اسم د معرفي یو قسم علم دی. نو هغه علم اسم ته وایي. ښه جي لکه زید شو، دغه شانته لاهور شو، اسلام آباد شو، دغه ته علم ویلی شي. عجمه داسې اسم ته وایي چې د عربی ژبې نه علاوه په بله هره ژبه کې علم یعنی اسم وي. علم وي یا که علم ورته وي که اسم ورته وي. ټیک شو؟ علم وي یعنی اسم وي. او د دریو حروفو نه زیات وي. د دریو حروفو نه زیات وي. لکه ابراهیم، په دې کې یو حمزه دی، یو با ده، یو را ده، یو بیا الف دی، بیا ها ده، بیا یا ده او بیا میم ده. شپږ ټکي دي په دې کې. نو چې د دریو ټکو نه زیات وي، د دریو حروفو نه زیات وي، ټیک شوه، عجمي اسم وي او د دریو حروفو نه زیات وي لکه ابراهیمو. او یا درې حروف وي یا درې ټکي وي. درې ټکي یعنی درې حروف وي. مونږ ورته ټکي وایو او هغې د عربۍ کې ورته حروف وایي. او یا درې حروف وي خو منځ والا حرف به پکې متحرک یعنی زبر زیر یا پیش والا وي. درې حروف یا به د دریو نه زیات وي یا به درې حروف وي خو منځ والا کم حرف چې پکې دی منځ والا ټکې هغه به متحرک وي. متحرک معنا چې حرکت به وي. په حرکت زبر زیر پیش ته وایي. د دریو وانو کې به په یو وي. لکه شطرو وګوره دا شین یو دی، یو حرف دی، دا تا بل دویم حرف دی او دا را چې دی دا دریم حرف دی. وګورئ جی درې حروف پکې دي خو په دې کې دا منځ والا دو دی. دو نمبر په دې باندې وګوره زبر دی بره متحرک دی. نو دا غیر منصرف دی. دا شطرو چې دی دا د یوې قله ده. قله غټه محل دی، د هغې نوم دی. دا د یو قلې نوم دی. د قلې نوم قله د قلې نوم دی. دا د قلې نوم دی شطرو چې دا د یوې قلې نوم دی. ټیک شوه؟ نو ګورئ عجمي اسم عجمي وي چې د عربۍ نه علاوه په هره ژبه کې وي هغې ته عجمي وایي. عجمي اسم غیر منصرف دی. عجمي اسم غیر منصرف دی. او ما تاسو ته ویلي په غیر منصرف باندې تنوین هم نه راځي، دو زبر دو زیر دو پیش، او حالت جر کې پې زیر نه راځي، زبر پې راځي. ټیک شوه؟ دا خو دغه خبره شوه. اوس ګورئ د شپږو پیغمبرانو نومونه چې دي که نه هغه عربي دي، هغه منصرف دي. منصرف تنوین هم پې راځي او حالت جر کې پې زیر هم راځي. د دې نه علاوه چې څومره پیغمبران دي د هغې ټولو پیغمبرانو نومونه غیر منصرف دي ځکه هغه غیر عربي دي. نو وګورئ دا شپږ نومونه چې دي دا هم غیر عربي دي. زه درته اوس وایم جي دې کې دا محمد صلی الله علیه وسلم، محمد صلی الله علیه وسلم، محمد صلی الله علیه وسلم. دویم نمبر صالح علیه السلام، صالحون، محمد، محمدن، محمدن. درې واړه حالت رفعي نسبي جري کې دغه شانتې راځي. صالح علیه السلام چې دی صالحون، صالحن، صالحین. او شعیب علیه السلام، شعیبن، شعیبن، شعیبین. نو ګورئ دا درې نومونه چې دي که نه دا خو دې کې دا محمد صلی الله علیه وسلم عربي دی. ٹھیک شو؟ نو دا حالت رفع نصب جر کې به دا عمده قشان تنوین سره به وي.
صالح علیه السلام دام عربي نوم دی او شعیب علیه السلام هم عربي نوم دی ٹھیک شو نو دا په درې وانو حالتو کې تنوین سره راځي او درې حالتو کې راځي حالت رفع کې ضمه حالت نصب کې فتحه حالت جر کې کسره اوس درې نور داسې نومونه دي چې هغه غیر منصرف هغه عجمي دي خو هغه بیا هم منصرف دي نو هغې کې درته زه وجه ښیم جي یو پکې لوط علیه السلام دی لوط علیه السلام لوطن یو پکې نوح علیه السلام دی نوح یو پکې هود علیه السلام دی هودن نو وګورئ دا غیر منصرف دي لکه دا لوط علیه السلام چې دی دا د عبراني د یو پیغمبر نوم دی ټیک شوه او نوح علیه السلام هم دا هم د نوح علیه السلام نوم دی د پیغمبر نوم دی عجمي دی عربي نه دی هود علیه السلام هم په عجمي دی عربي نه دی خو دا بیا هم منصرف دي ولې منصرف منصرف هغې ته وایي چې تنوین هم پرې راځي او حالت جر کې بې زیر هم راځي درې حالتو کې درې شکلو کې راځي حالت رفعي کې ضمه حالت نسبي کې فتحه حالت جري کې کسره لکه لوطن 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 دغه شان نوحن 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 هودن 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 نو دا درې چې دي که نه اولني درې دا خو عربي دي دا څه شی دي عربي نو عربي چې دی هغه ټول منصرف دي منصرف اسما دي او دا درې چې دي که نه دا غیر منصرف دي غیر منصرف دي ٹھیک شو نه نه دا منصرف دي غیر عربي دي غیر عربي دي ٹھیک شو عجمي دي عجمي خو بیا هم دا منصرف ویلی کېږي وجه څه ده ما تاسو ته ویلي وې د منصرف دپاره شرط دا دی چې درې حروفو نه زیات وي چې د دریو حروفو نه زیات وي او یا درې حروف وي خو منځ والا حرف پکې متحرک یعنی حرکت والا زبر زیر پیش والا وي نو دلته وګوره د لوط علیه السلام دا درې حروف دي لام واو طوا خو دې کې دا واو منځ والا دی نو دا متحرک نه دی دا ساکن دی جزم دی پې نو دا د دې جزم د وجې نه وګوره ساکن دا واو پکې ساکن دی په نوح علیه السلام کې دا منځنی حرف واو دی دا هم واو ساکن دی واو ساکن واو ساکن او دې کې هم دا هود علیه السلام دی نوم کې هم واو ساکن دی نو ګورئ درې حروف دي خو دا منځ والا حرف پکې ساکن دی نو چې کله غیر عربي نوم عجمي نوم دا درې حروف وي نو شرط دا دی چې دا منځنی حرف به متحرک وي حرکت والی زبر زیر پیش والی که حرکت پې نه وي او ساکن وي ساکن نو بیا به دا عجمي نوم دا به بیا منصرف ویلی کېږي نو دا د څه د وجې نه منصرف ویلی کېږي چې دا درې حروف دي خو د هغه د عجمي نوم دپاره چې درې حروف وي او کم شرط ورته دی چې یاره منځنی حرف به متحرک وي نو دا هغه درې حروف دي خو شرط پکې نشته په هغه شرط باندې پوره نه دی نو دا لوط چې دی په دې کې دا لوط علیه السلام په دې نوم کې دا واو چې دی دا ساکن دی منځ والا دی اول لام دی بیا واو دی بیا طوا ده نو دا واو پکې منځ والا دی منځ والا حرف متحرک نه دی او د عجمي دپاره متحرک دا منځ والا حرف متحرک شرط دی چې یاره دا منځ والا حرف به متحرک وي ټیک شوه حرکت والا به وي نو دا حرکت والا نه دی جزم دی په دې باندې ټیک شوه نو د دې وجې نه دا منصرف ویلی کېږي دا د منځنی حرف عجمي دی نو دا عموما منصرف دی په دې واو کې د دې واو ساکن د وجې نه واو ساکن د وجې نه واو ساکن وجې نه واو ساکن په منځنی حرف دی منځ حرف دی درمیان والا حرف دی درمیانی حرف ٹھیک شوه دا درمیانی حرف دی د دې د وجې نه دا منصرف ویلی کېږي نو منصرف هغه اسم ته وایي چې حالت رفع کې دو پیش او حالت نصب کې دو زبر او حالت جر کې دو زیر هغې ته منصرف وایي او غیر منصرف هغه اسم ته وایي چې حالت رفع کې صرف یو پیشي حالت نصب کې هم زبر وي حالت جر کې هم زبر وي ٹھیک شوه حالت جر کې پې زیر نه راځي نو دا د عجمه باره کې مونږ لږ بحث وکړو انشاءالله دې نه پس به بیا الف و نون زائدتان او وزن فعل وغیره په دای باندې به انشاءالله بل درس تیارېږي نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام